رونو رمضان را روان دی او زه اکثر دا خبره کوم، زه وایم اسې هم خو بیا بالخصوص په رمضان شریف کې سودا خو مونږ او تاسو اسیم کوو چې د غریبانانو نه وکړو، دا به ډېره زیاته ښي. د لویو لویو سوپر سټورونو په ځای باندې د دې غریبانانو ګاډو والا نه سودا کوئ، ستاسو ضرورت به هم پوره کېږي او د هغې د کور چوله به هم په هغې باندې بلیږي، د هغې د بچو د روژه ماتې انتظام به پرې هم کېږي. دا ډېر د مجبورۍ د لاسه دا خلک په روډونو باندې خپلې دیاړۍ مزدورۍ کوي. زمونږ او ستاسو ترجیحات خو بدل دي که نه؟ مونږ چېرته د باټا او د سروس په دکان کې د چا سره مازغه نه دي خوټ کړي چې بیه را سره وکړه چې څومره بل راله راوباسلو بس هماغه بل ورله ورکو، خو د ټماټرو د ګاډۍ او د ساګو والا سره به مونږ 10 منټه لګیا یو، په یوه ګیډۍ باندې به ورسره مونږ ځان له مازغه خورو. نو هلکه هلته چې هغه د 40 روپو تاجر سړی و، هغه له د خپل جیبه د هغه مو مانګي قیمت ورکاو. دلته چې دا خوار غریب مسکین سړی دی، نو که د جیب ته یو 15 روپۍ ستا نه سیوا لاړې شي، دی به پیسه کوي، خو د بچو د روژه ماتې انتظام به پې وشي. او بالخصوص درته وایم رونو، دا کم ماشومان چې د روډونو په غاړه باندې مزدورۍ ته ناست وي، او څوک اچار یې په دې وړو وړو شاپرو کې بند کړي او خرڅوي، او څوک ایشېدلې هګۍ خرڅوي، څوک ایشېدلې چولې خرڅوي، او څوک پکوړې کوي. تاسو د دغه ماشوم بیک ګراوند وګورئ، یا به پلار مړی دی به یتیم وي، او یا به پلار ناجوړی، د کور د کفالت به څوک نه وي، د سبق او د تعلیم وخت دی، چې مور دی روډ ته راوباسلی دی او دلته یې کېنولی دی د ډېرې ناچارۍ د لاسه. داسې ماشومان مه اګنور کوئ چې دا په سوال نه عادت کېږي، دا په غلا نه عادت کېږي. د داسې ماشومانو حوصله افزایي کوئ. د مور ډېره حیاداره ده، هغې د خپل عزت په سودا باندې د خپلو بچو له روزي ګټلی شوله، هغه په کور په حیا په پرده کې تورسرې کېناستله، او دا ماشوم بچی یې تاله روډ ته راوباسلو. تاله الله سر سترګې درکړي دي، ته چې د لوی جنرال سټور نه سوپر سټور نه سودا کې د دې ماشوم نه سودا وکړه. د ډېر د ناچارۍ د لاسه دلته ناست دی، او د په ګټه وټه باندې به د یوې کونډې زنانه د روژه ماتې انتظام کېږي، د په ګټه وټه به په دغه کور کې د یتیمانانو بچو د هغې د خوراک او د روزۍ انتظام کېږي. او ډېر پکې داسې وي چې ماښام کله کور ته ځي، چا ورته په روغه ورځ کې په شا نه یې کتلي او سودا یې ترېنه نه یې اخیستلي، هغه چې څه څیز یې راوړی د کور نه، کور ته یې روغ رموټ مور ته مخې ته کېږي، مورې خلکو د لویو لویو دوکانونو نه سودا کوله، ما ته چا شاته نه کتل، ما خو چې څه وړي وو هغه مې واپس راوړل. مور یې په دغه وخت کې الله رب العالمین نه ګیله شروع کړي، ربه د دې ماشومانو بچو ګټې ته دې الله کېنولم. غریبانانو سره مرسته او تعاون دا د روژې درس دی امت مسلمه ته. د نورو خلقو د لوږې احساس وکړه، روژه دې ته ویلې کېږي. د نورو خلقو د تندې احساس وکړه، روژه دې ته ویلې کېږي. د نورو خلقو د غریبۍ احساس وکړه، روژه دې ته ویلې کېږي.